أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قولي ربي زدني علما درد پاک په شوق سره وایي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وسلم عليه بسم الله الرحمن الرحيم وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا وأما الجدار ورچدا دیوال چو فکانا پسودا لغلامین د پار د دو ماشومانو یتیمین چی یتیمانو فی المدینه چی پدی خار د انطاکیه کی وکانا اوا تحته لاندر دی دیوالنا کندر یو خزانا لهما چی مالکانی دغه دواړه یتیمانو وکانا او ابوهما پلار د دقی دواړو صالحا نیک سړی فاراد ربک پس اراده وکړه رب ستا ان یبلغا دا چې ورسي دا دواړه اشدهما ځوانۍ خپلې ته ویستخرجا دا چې راوباسي دا دواړه کندهما خزانه د دی رحمتا من ربک مهرباني ده د جانب د رب ستانه وما فعلته نه کړي ما دا کارونه عن امری په خپل اراده باندې ذلک دا چې تعویل حالو ما دا سلم تستطع علیه صبر چې تا طاقت اون لرل په هغه باندې د صبر کولو محترمو د آیت کریمه کې هغه دریم حکایت او هغه دریم واقعه ذکر کیږي چې حضرت خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته د دغه خبرو حقیقت بیانوي چې دا په دې انطاکیه ښار کې اگر چې دی موږ ته مېلمستیا خورا نه کړه خو د هغې نه باوجود ما چې دا ښار کې دا دیوال سم کو نو د دې دیوال دا اصلاح د دې دا سمول چې کوم نه هغه دا په ما باندې واجب و اوس دغه د وجوب سبب سره نو د هغې دپاره علت چې کوم نه هغه بیانېږي چې فکانا لغلامین یتیمین په دې انطاکیه ښار کې یو دوه یتیمانان نابالغه ماشومانو او د دغې نابالغه ماشومانو د والد چې کله وفات کېدو نو د دغې علاقې د خلقو ورته پته وه چې دا خلق چې کوم نه هغه ډېر فسادیان دي نو دا خزانه یې چې کوم نه هغه یې څه کړه دا یې دفن کړه او د پاسې پې د نشانۍ دپاره یو دیوال دا یې پې ووالو چې زما دا بچي کله ځوانان شي که نه نو دا خزانه به راوباسي نو علما لیکي یو مسله چې کوم نه هغه دلته دا ثابته شوه چې د خپل اولاد د پاره چې کوم نه هغه د هغې د مستقبل د پاره د هغې د حالاتو د پاره څه ناڅه چې کوم نه هغه خیال ساتل څه ناڅه بچ کول دا څه ممنوع خبره نه ده دا څه منع نه ده لکه څنګه چې دقې سړي چې کوم نه هغه د خپلو بچو د پاره دا خزانه چې کوم نه هغه محفوظه کړې وه نو لهذا فاما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه په دې ښار کې یو دوه نابالغ یتیمانان دي چې د یو نوم احرم دی او د بل نوم سریم دی یا څوک وایي چې حریم نومې دی دا دوه نومونه چې کوم نه هغه مفسرینو راغستي دي چې دا یې نومونه دي
او نابالغ دي واړه ماشومان دي د خپل ځان او د خپل مال او اسباب حفاظت چې کوم نه هغه په صحیح طریقې سره نشي کولی نو وی چې دا پلار وفات کېده که نه دا پلار چې وفات کېده نو دا حقیقت کې وارثان د دغه مال دا واړه واړه بچي دي لکه انسان چې کله وفات کېږي که نه او د ده بچي نو د دغه بچو چې کوم نه هغه حیثیت ته به کتی شي که چېرته نارینه اولادي که نه نارینه اولادي نو دا ټول مال چې کوم نه هغه دی اولاد ته بیا پاتې کېږي او که چېرته نارینه اولادي نه نو بیا به کتی شي چې زنانه اولاد چې کوم دي نو یو دا که دوه دي که ډېرې دي نو که چېرته یو وي نو دا ټول مال چې کوم دی هغه دا به مکمل په منځ باندې نیم کړی شي نو نیمه حصه به یې دې لور ته ورکړی شي ښه او دا نیم مال دا د دې نور وارثانو دی بیا او که ډېر یو نه ډېرې وي دوی درې څلورې لسې هر څومره چې صحیح شوه نو بیا به صحیح دا ټول مال به درې حصې کړی شي دوی حصې به چې کوم دی هغه دې لوڼو ته میلاو شي او یو حصه به نور وارثانو کې چې کوم دی هغه تقسیمېږي ښه خو زمونږ خلق اوس هم چې کوم دی هغه بعدې داسې دي چې کاکا وفات شي دوه لوڼۍ که نه نو د یو له پکې یو خو چې کوم دی هغه په څه ناڅه پکې رضا کي وایي دا واله دا ستا نور چې کوم دی هغه نور به څه غږ به نه کې تا له مونږ وایي په تا چې کوم دی هغه تا له مونږ جهیز کړی دی تا له مونږ د نکاح انتظام کړی دی نور د ځمکې او د دغه کسې فکر به نه کې ښه حالانکې دا ظلم دی شریعت وایي چې څومره حصه چې کوم دی هغه یو لور ته میلاویږي دومره به دی بلې ته به میلاویږي نو لهذا که چېرته لوڼې چې کوم دی هغه د یو نه ډېرې دوی درې څلورې لسې هر څومره چې هغوی ته به د ټول مال دوه حصې میلاو شي او درېیمه حصه چې کوم دی هغه دا به د نور وارثانو ته میلاویږي خبره مو دین ته راله خو که چېرته نارینه اولادې وي نو بیا پکې اړو چاته بل طرف ته نه ځي ښه بیا ټول چې کوم دی هغه په کور کې دی اولاد ته دی بچو ته پاتې شي خبره مو دین ته راله صحیح شوه نو لهذا دغه چې کوم دی هغه دغه سړی چې وفات کېدو نو یو دوه نابالغه ماشومان چې کوم دی هغه ترې نه پاتې شو نابالغه ماشومان ترې نه پاتې شو نو ګوره یو مسله چې کوم دی هغه پکې دا ده چې کله د انسان بچي چې کوم دی هغه کمزوري نو د دې خپل بچو د مال حفاظت په ده باندې ضروري دی چې دا وله محفوظه کړي ښه که نن تاسو ته پته ده چې د دې خلقو چې کوم دی هغه د خلقو خو دا پیسې او دا مال او دا څیزونه خو د دې خلقو بدې شي که نه صحیح شوه ښایي چې کوم دی هغه زر تر زر یې سنبالئ ځای ته یې رسوي ویې ځې نه چې تر بل چا لاس پې بار نه شي ښه زر یې ځای ته رسوي صحیح شوه نو لهذا حالانکې د یتیم مال چې کوم دی هغه خوړل سره دا داسې ده لکه چې د جهنم هغه لمبې خپلې خېټې ته وردن نه کې د یتیم مال ته لاس نیسل چې کوم دی هغه دا ډېر لوی جرم دی ښه صحیح شوه خو لیکن زمونږ خلق نن چې کوم دی هغه حلال او حرام نه ګوري بس رانغاړي یې رانغاړي یې بس وایي کېږي به سړیه هلته وایي چا لیدلي دي کېږي به صحیح شوه حالانکې دا جهنم دا عذاب دا پولیسرات دا قبر دا الله ملاقات دا حساب کتاب دا هر څه چې کوم دی هغه دا مخې طریقه صحیح شوه واما الجدار ورچ دا اصلاح د دې دیوال وا نو فکانا پسو دا دیوال لغلامین یتیمین د تا د پار د دو نابالغ ماشومانو په المدینه چې په دې ښار کې وکانا اواب تحته لاندې د دې دیوال لا کنز لهما خزانه د دې دپاره خزانه وه اوس دغه خزانه څوک وایي چې په دې کې سره او سپینو څوک وایي چې نه په دې کې چې کوم دی هغه څه وي د سرو زرو تختې وي نو چې د سرو زرو تختې وي که نه وایي د هغې نه بعد په هغې باندې یو څو خبرې چې کوم دی هغه لیکلی شوې وي او هغه خبرې څه وي هغه خبرې چې کوم دی هغه علما کرام ذکر کوي وایي تعجب دی په هغه انسان باندې چې دی تقدیر منی او د هغې نه باوجود هم دی چې کوم دی هغه لګیا دی څه کوي د هغې نه باوجود هم دغه انسان په دې غریبۍ او په دې فقر باندې شکایت کوي الله ته یو انسان
دا خبره مني چې رزق ورکوونکی الله دی او د هغې نه باوجود دی چې کوم نه هغه لګیا دی د رزق دپاره خپل ځان ستړی کوي منډې راغستي یو انسان ته تعجب دی په دغه انسان باندې چې سره دغه انسان سره د حساب او د کتاب غم شته او د هغې نه باوجود هم دی چې کوم نه هغه ځان د حرامو نه بچ کوي وایي په دغه انسان باندې تعجب دی ښه صحیح شوه وایي د سرو زرو تختۍ وي او دغه یو څو نصیحتونه چې کوم نه هغه دی پې لیکلي وو خو لیکن بل قول پکې علما ذکر کوي عبدالله ابن عباس رضی الله عنه وایي دغه خزانه چې کومه وه که نه وایي دا خزانه دا د علم خزانه وه خو دا ضعیف قول دی راجح قول دا ده چې دا سونا او چاندي وه دغه پلار والا چې کوم نه هغه محفوظه ساتلې وه دغه پلار والا محفوظه ساتلې وه نو لهذا وکانه تحته کنز لهما کنز ویلی شي خزانې ته چې په هغې کې انسان خپل مال چې کوم نه هغه محفوظه ساتلی ښه وکانه او تحته لاندې دیوال نه کنز لهما خزانه د دې دواړو دپاره وکان ابوهما وکان ابوهما پلار د دې دواړو صالحا نیک انسان نومې سو کاشح نومې وښه کاف الف شین او ح کاشح چې کوم نه هغه دی د پلار نومو او د مور نومې حنا حنا چې کوم نه هغه دی د مور نومو اوس وکان ابوهما صالحا مفسرین ذکر کوي چې دا د دی حقیقي خپل پلار یو قول دویم قول مفسرینو را نقل کړی دی وایي دا د دی په دې اومه پیړۍ کې چې کوم نه هغه یو نیکۍ هغه نیک تیر شوی و هغه ته چونکې نیکه ته هم نسبت ته پلار کېږي که نه دریم قول پکې مفسرینو راغستی دی وایي سره وایي د دی په لسمه پیړۍ کې یو سړی چې کوم نه هغه نیک تیر شوی و نو د هغه د وجې نه الله تعالی د هغه د اولاد د مال حفاظت کوي نو علما وایي قانون دا ثابت شو چې د مور او پلار نیک کېدل د مور او پلار دا نیکي چې کومه ده دا د اولاد دپاره د مصیبت نه د اولاد د مال د حفاظت ذریعه ګرځي خو چې دا مور او پلار یې نیکاني ښه چې مور او پلار یې نیکاني الله به د اولاد هم حفاظت کوي او د دې اولاد د مال به الله حفاظت کوي خو په شرط دی چې صحیح صالحانی نیکانی نو د نیکانو خلقو چې کوم نه الله تعالی مفسرین ذکر کوي وایي په اومه پیړۍ کې چې کوم نه د دی یو نیکی نیک سړی تیر شوی و الله تعالی په اومه پیړۍ کې د اولاد د مال حفاظت کوي اولاد د مال حفاظت ولا کوي نو معلومه دا شوه چې یو انسان کله نیک اعمال کوي نیک سړی د ده نسلونه چې کوم نه الله تعالی د هر قسم آفاتو نه بچ ساتي خو په شرط دی چې دی خپله چې کوم نه هغه خپل سیسټم بدل نه کړي خپل سیسټم یې که بدل که خبره چې کوم نه هغه به بیا خامخا الله تعالی به سزا ورکوي بیا نو وکانه ابوهما صالحا د دی دا پلار چې کوم نه هغه نیک سړی و خو دلته کې به در باندې څوک اعتراض کوي چې په روایت کې راځي وایي د مال خزانه کول او د مال دفن کول چې کوم نه هغه دا خو سره په احادیثو کې خو د دې نه ممانعت راغلی دی نو چې ده دا مال دفن کړی دی نو دا څنګه نیک سړی و خبره مو دین ته راله چې یو سړی مال چې کوم نه هغه جمع کوي او بس تالی ورته لګولي بس څه چل کوي د خرچې نوم یې نه اخلي بس دقسې سنبال ایښودی نو احادیثو کې د دقې منع راغلی ده او چې د کوم څیز احادیثو کې منع راغلي دغه کار کول دا جرم دی دا ګناه دی ښه نو دی څنګه نیک دی نو علماء کرام ذکر کوي وایي اصلیت کې دا هغه مال خزانه کول او دفن کول چې کوم نه هغه دا منع دي چې د کم مال نه زکات او صدقات نه ادا کیږي ٹھیک شوه او چې د کم مال نه زکات او صدقات چې کوم نه هغه په صحیح طریقې سره ادا کیږي نو د خپل مال حفاظت کول دا سره دا جایز دی د خپل مال حفاظت ته په مسلمان باندې چې کوم نه هغه لازم دی نو پیغمبر علیه السلام ارشاد فرمایي من قتل دون ماله فهو شهید چې کوم انسان د خپل مال په حفاظت کې دی څه شو
قتل کړی شو الله دغه انسان ته د شهید درجه ورکوي من قتل دون اهله فهو شهید چې کوم انسان د خپل اهل و عیال د حفاظت ته هغه د عزت په دفاع کې قتل کړی شو دته به الله د شهید درجه ورکوي نو معلومه ده شوه چې د مال حفاظت په انسان باندې لازم دی خو په شرط دی چې زکات او صدقات پتې نه ورکوي زکات او صدقات پتې نه په احسنې طریقې سره ورکوي او چې د کم مال نه زکات نه ادا کېږي که نه نو څه چل کوي الله تعالی دغه مال باندې مختلف قسم آفتونه راولي مختلف قسم آفتونه په الله تعالی راولي نو دغه مال صحیح دغه مال الله تعالی په دغه مال کې برکت نه اچوي بې برکته یې ښه انسان بیا په پته نه پوهېږي او بس ترې نه لګي نو صحیح شوه او چې کم مال کې کم مال هغې کې برکت وي نو لږ مال وي الله تعالی به په هغې باندې ډېر کار کوي یو زنده مثال به دله درکم لکه نن اکثر خلق څه کوي شکایت کوي د مهنګایۍ نه وایي مهنګایي ده او ضروریات چې کم نه هغه نه پوره کېږي اشیاء خوردنوش چې کم نه هغه ګران دي خو که چېرته مونږ بل خوا وګورو که نه نو زمونږ په مدرسو کې د علماو تنخواګانې چې کم دي که نه نو چې زیات نه زیات زور لګوي نو 15,000 او 6,000 روپۍ تنخوا وي 5-6 هزار روپۍ دا د هغې چې کم نه هغه د میاشتې تنخوا وي خو برکت پکې دومره وي چې د ژوند هغه تمام ضروریات والا الله تعالی په دغه کې پوره کوي او څه چلي هغې نه ما سوا کپړې ښې ښکلې سپینې سپینې اچولي خوراک څښاک ښه مزېدار کوي او ګاډې ورسره چې کوم نه هغه ښه ښایسته هر څه والا الله تعالی چې کوم نه حالانکې د انسان عقل حیران شي چې په دې کې به دا هر څه څنګه برابرېږي په دې کې د هر څه لکه نن سبا خلق اکثر چې کوم نه هغه یو داسې دي چې په لکونو روپۍ د هغې ګزاره نه کېږي خو په دغه کې 15-16 روپو باندې دغه کې ته برکت وایي ښه دغه کې ته برکت وایي نو الله تعالی دې تاسو له مال هم درکړي خو الله دې دله برکت هم درکړي ښه الله دې دله مال هم درکړي داسې یی چې بس ډیکار اچوي چې بس لوټ راغورځېږي ښه الله به پرې داسې ماړه کړه الله دې دله ښه ډېره دنیا درکړي خو الله تعالی دې دله برکت هم درکړي ښه او جی نو بس دغه خو به ضروري که نه جي دا مال کې برکت چې راځي نو دا په دې سره چې انسان کې سخاوت وي دغې سره برکت راځي او که نه بس چې جیب ته د 500 کالو لار وي او لړم دې پې کېنولی که نه نو بیا پکې برکت وي ښه صحیح شوه اصلیت کې د دیوال لاندې چې دا کمه خزانه وه نه دا د دغه کې دا چې کم یتیمانان ماشومانو د دی پلار دا خزانه ایښودې وه پلار څوک مفسرین وایي راجح قول دا ده چې دا د دی خپل حقیقي پلار و هغه وله دا خزانه محفوظه ساتلې وه صحیح شوه پوه شوئ پې واما الجدار هر چې دا دیوالو فکانا پسودا لغلامین د پاره د دو هلکانو یتیمین چې یتیمانو فی المدینه په ښار د انطاکیه کې وکانا وتحته لاندې د دې دیوال نه کنز لهما خزانه د دې دپاره وکانا ابوهما او پلار د دې دواړو صالحا نیک انسان الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين
اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. مولا کریم زمونږ د ټولو په دې مجلس کې دا کومه ناسته مونږ وکړه الله زمونږ نه قبوله کا. الله مونږ ټولو ته د قرآن مجید صحیح فهم او پوهه را نصیب کا. زمونږ د ټولو سینې د قرآن په انواراتو باندې منورې کا. د قرآن مجید په ترجمه په تفسیر کې په الفاظو کې په معانی کې د قرآن مجید د مجلس په آدابو کې زمونږ نه کمی کوتاهي غلطي راغلي الله مونږ ټولو ته د هغې معافي وکړه. الہ العالمین زمونږ د ټولو سینې د قرآن په انواراتو باندې منورې کا. پروردگار عالم زمونږ په کورونو کې د قرآن او د ایمان رڼاګانې زیاتې کا. الله زمونږ کورونه په قرآن او په ایمان باندې آباد کا. الله زمونږ د دې نوجوانانو زمونږ د دې ځوانانو زمونږ د نارینو او د زنانو د قرآن سره محبت پیدا کا. الله د قرآن د تعلیماتو سره محبت پیدا کا. د قرآن د فرامینو سره محبت پیدا کا. د پیغمبر علیه السلام او د صحابو او د صحابیاتو په سیرت باندې ورته تلل آسان کا. د رسول الله مبارک ته کردار او د گفتار د هغې د زده کړې په هغې باندې د عمل کولو توفیق مونږ ټولو ته را نصیب کا. الله د مدارسو د مساجدو د خانقاهانو د علماو د حفاظو او د دیندار طبقې څومره چې عوام مسلمانان دي الله د تمامو د مالونو د جانونو د عزتونو الله حفاظت وکړه. الله زمونږ پړونو کې خپل محبت پیدا کا. د دنیا د مال او اسباب محبت زمونږ د ټولو دړونو نه وباسه. الله زمونږ پړونو کې خپله یره پیدا کا. د مخلوق او د اسبابو د یرې نه الله زمونږ د ټولو ړونه خالي کا. الله زمونږ پړونو کې د خپل ذات نه تمه پیدا کا. الله د مخلوق د تمې نه الله مونږ ټول وساته. الہ العالمین مونږ ټولو ته حلال روزي پراخه را نصیب کا. الله مونږ د حرامو نه وساته. د رزق ته تنګۍ او د مخلوق ته محتاجۍ نه الله مونږ ټول وساته. الله چې کله راته ما رزق حلال راته پراخه را نصیب کی الله بیا مو د تکبر نه وساته. الله مونږ کې عاجزي پیدا کا. الله مونږ کې انکساری پیدا کا. الله مونږ د ریا نه د عجب نه د خود پسندۍ نه د خود نمایۍ نه الله مونږ ټول وساته. الہ العالمین ستا مخلوق ته د سپک نظرۍ نه الله مونږ ټول وساته. الله مونږ ټولو سره خپل امداد او خپل نصرت شامل حال کا. الله کوم ګناهونه چې مونږ کوم کړي دي الله که صغیره دي او که کبیره دي الله هغه ټول ګناهونه مونږ ته معاف کا. هغې ټولو ګناهونو را تر توبې د جړا د استغفار او د ندامت توفیق را نصیب کا. الله د تاڼو تحصیلونو اسپتالونو اکسیډنټونو نه الله تعالی مونږ ټول وساته. د ناجایز مقدماتو نه الله مونږ ټول وساته. د مخلوق د ظلم او د شر نه الله مونږ ټول وساته. الله مخلوق زمونږ د ظلم او د شر نه محفوظ وساته. الله مونږ ټولو سره خپل امداد او خپل نصرت شامل حال کا. الله د خپل قهر د خپل غصې د خپل نافرمانۍ نه مو وساته. الله د دنیا او د آخرت د ذلت نه رسوایۍ نه غم فکر ناکاره زندګۍ نه الله مونږ ټول وساته. الله د خپل پاک محبوب پیغمبر په سنت طریقو راته ژوند تېرولو توفیق را نصیب کا. الله د چین د سکون د اطمینان زندګي راته نصیب کا. د بې چینۍ بې سکونۍ بې اطمینانۍ نه الله مونږ ټول وساته. زمونږ په زنانو په نارینو کې حیا پیدا کا. الله د مغرب پرستۍ او د بېدینۍ دا چې کمې اړې دي کمې طریقې دي کم څیزونه دي کم پیشنونه دي الله د دې نارینو او د زنانو پړونو کې د هغې نه نفرتونه پیدا کا. الله د آزاد خیالۍ او د روشن خیالۍ دا چې کم یو یلغار یو لهر راغلی دی الله زمونږ د زنانو او د نارینو حفاظت وکړه. الله د عزتونو حفاظت وکړه. الله د مالونو حفاظت وکړه. الله په نظرونو کې ولا حیا پیدا کا. الله تعالی څومره عام مسلمانان دي د مسلمانانو د مالونو د جانونو د عزتونو الله حفاظت وکړه. څومره مسلمانان بیماران دي الله په روحاني بیمارو کې مبتلا دي یا که په جسماني بیمارو کې مبتلا دي تمامو ته صحت ورکا. الله د خپل کور اوبه ورله دارو کا. د خپلې خولې لاړې ورله د شفا ذریعه جوړه کا. بې اولادو ته نیک صالح اولاد ورکا. د چا نارینه اولاد نی نارینه اولاد ورته ورکا. د چا اولاد د والدینو نافرمان دی الله د والدینو فرمان بردار جوړ کا. د والدینو دپاره په دنیا په آخرت کې د کامیابۍ د سرخرویۍ او د عزت ذریعه وګرځو. الله تعالی د نشو تماشونه او د بېعزتۍ نه الله تعالی د تمام مسلمانانو د اولاد حفاظت وکړه. الله څومره مسلمانان بې رشتې دي
نیک او دیندار رشتې ورته نصیب کا الله څومره مسلمانان چې رشتې دي ورته ورکړي دي په دې رشتو کې ورته الفتونه محبتونه پیدا کا دشمنی تربګنۍ بعدونه عداوتونه کینی دا د مسلمانانو د کورونو الله په محبتونو باندې بدل کا الله څومره مسلمانان بے روزګار دي د روزګار او د کاروبار په مسلو کې لګیا دي الله د مسلمانانو د روزګار او د کاروبار تمامي مسلې په خوشالو بدلې کا الله ترقی او برکت ورته نصیب کا الله مسلمانان آپس کې شیر او شکر وګرځو د مسلمانانو څومره ضرورتونه دي څومره قرضې دي هغه تمام ول د غیب نه برابر کا الله څومره امت مسلمه مردگان دي ټولو ته بخښنه وکړه الله زمونږ د دې ملک او وطن حفاظت وکړه الله زمونږ د دې ملک او د وطن چې کوم محافظین دي الله د هغې حفاظت وکړه الہ العالمین زمونږ د دې ملک کې پروردگار عالم امن و امان قائم کا د بدامنۍ نه الله زمونږ د دې ملک حفاظت وکړه الہ العالمین زمونږ په دې ملک باندې د مهنګۍ دا چې کوم آفت دی دا په ارزانۍ باندې بدل کا الله مونږ ټولو سره خپل امداد او خپل نصرت شامل حال کا الله تعالی مونږ ته چې چا د دعا دپاره ویلي دي ای زمونږ دې ملګرو ته ویلي دي الله د تمامو جایز دعاګانې قبول کا الله د تمامو جایز تمناګانې پوره کا جایز ضرورتونه ولا د خپل غیب خزانونه برابر کا دا څومره حضرات چې دلته کې ناست دي یا بهر څومره اوریدونکي دي الله ستا د کلام محبت په زړه کې پروت دی الله د دغه کلام د محبت په برکت زمونږ د ټولو د مغفرت او د بخښنې فیصلې وفرمایا د دوی په رزق کې د دوی په عمر کې د دوی په اولاد د دوی په صلاحیتونو د دوی په کاروبارونو کې برکتونه نصیب کا د انبیاو د شهداو د صدیقینو د صالحینو ګاونډګري ورته په جنت کې نصیب کا الله زمونږ د ټولو جولۍ د خیر نه ډکې کا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين